واز د امام خلق ته په اتمام د صلات کې او باب ذکر القبلة امام بخاری رحمت الله علیه غرض کړي باید چې امام خلق ته په جمعات کې واعظ نصیحت کوي چې مستم کوي خشوع کوي خضوع کوي د یو غرض شو او دویم دا چې ذکر د قبله اهمیت د قبله ته معلومه اهمیت د قبله نو مناسبت په دې جزء ثاني کې شوه او ذکر القبله اوس به حدیث نه تخبل خبره معلومه شي شابه دې هل ترون قبلتي ها هنا صحابه تويتاو څخه جما قبله داسته ده مطلب دې خوا ګورم ما دا طرف کاری والله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم تاسو خشوع رکوع په ما پټنه قیام په فضیلت ولا پټ نشو رکوع کې سړی مخلان دي کنه نو رکوع پټنه ده او د خشوع نه بعد علما سجده کوي سجده کې خشوع زیاتې سجده رکوع پټنه دي چې مخونه متکلان دي نو قیام او قعود بس پټ شي او یادا چې د رکوع نه نفس رکوع خشوع نه ټول حالت واقع د مانزه د انسان د تواضع اني لا اراكم من وراء الظهر ذات الشان وینما شان را تخکارېږي نو ګوره ذکر د قبله په کې راځي کنه هل ترون قبلتي ها هنا او وعظ د امام خلق ته او چې ګوره خشوع خضوع برابر کې ما تخکارې دا نه خبرېږم او ما تخکارې هغه بیان نشو دغه مناسبت د کتاب القبله سره په جزء ثاني کې دی ها د قبله اهمیت سره چې زما مخ دی خو د پسې مخ نه راړو ما تخکارې دا اهمیت د قبله ته معلوم شو اوس مولانا صاحب اني لا اراكم من وراء الظهر دې څه مطلب دی نو بعض حضرات یو قول لیکي دا به توې مله نه نالي کمزور قول دی وی د نبی رسول الله مبارک دې سترګو ته شاته دلته دوه سوري نور هغه باندې به دې دل کاوه شاته به تخکارې دل دا کمزور خبره ده روایتو کې نشتا او بل چې پټکي به پسر وي ختره به در پاسو نو څه څه پیدا ورکړي دا جواب درلو کما دا معجزه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دا معجزه پس مانزه کې د به د مانزه نه ده څه شو خبره او دویم دا چې معجزه شو نو معجزه اختیاري نه ده الله په خوښي او معجزه همیشه نه کله معجزه همیشه واجب کوي لیکن معجزه دایمي نه ده ولې دایمي نه ده ان شاء الله راشي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مانزه ولاړو او یو صحابي هغه سبحان الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في مباركا عليك يا فرنجاو بمن المتكلم آنفا نبي تاسو من المتكلم آنفا هذا كيف يا من المتكلم آنفا څه غلطه خبره نه ده کړې یو صحابي وی انا تاسو پیږه په خطا نو ګور دغه تاسو په دې وجه کې چې او تاسو نشته او یا قرات خلف الامام کې بدل راشي قرات خلف الامام کې او سړي قرات په جهر وي ايكم قرأ معي كما قرات هل قرأ معي احد هل قرأ معي احد قرات کړی نو صحابه چشو نو بیا وسوي چې لا تخمان قرات ما کوي اني اقول ما لي ونادع القران چې چا قرات کو نو غم لګي او زم لګي منازعه ول پیدا شو ما سره نو په بعضي امور کې چې نبی رسول الله رسول تپوس کړی دی هغه نه معلومیږي دا چې هغه چې نبی رسول الله ویني نه نو ما ته جواب ته او تطبیق مې وکړه چې دا په کومه طریقه نشابه سي معجزه او دا پیغمبر اختیار کې نه کله الله او کې کله نه زه به دوی چې د اختصاص یو مانځه پورې دی او په مانځه کې په غالب او احوال پورې دی کله تخلف او درازي دور پسې قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سعيد بن سليمان عن هلال علي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى في شان الصلاه شان نماز کی خبر ہوگا او پر رکوع کې وجه رکوع کې تاسو تعدیل او طمانیه کوي اني لاراكم من ورائكم كما اراكم من قبلي مخنا دینم نو مناسبت سبب کوم ځای کې شو ټیک چې د جزء اول طرف مناسبت راغی په اتمام الصلاه
چې رکوع برابر کوي او ذکر د قبلې را نه دی نو صلی لنا صلاتا دینه معلومیږي چې مونږ به کوو کوم طرف ته به مخ وو قبلې ته او اراکم من وراء انما معلومیږي چې شانه ګورم تاسو ته نو مخ قبلې طرف ته دی د مناسبت شو نو اهمیت معلوم شو چې د قبلې نه مخ ته پسې نه راړو ما قبلې ته پوره متوجه مخ نه راړو بیا ما ته الله تاسو خوي ورپسې اشاره دې نه لري خبرې ګوري معلوم شي د مانځنه پس قوم ته بیان کول به د جمعې او د عیدین نه په منبر خاطر او بیان کول څه شو د پیغمبر یو عظیمه معجزه ته معلومه شو د قبلې اهمیت ته معلوم شو هل یقال مسجد بني فلان بس اصل کې د مساجد باب روان دی ځکه په دې وجه باندې امام بخاری رحمت الله علیه یو باب کې ما تاسو ویلو مساجد باب روان دی ګوره مخکې باب مناسبت د کتاب المساجد سره واضح دی چې پیغمبر مبارک دا وعظ او نصیحت او د قبله بیان کړی دی څنګه کې کړی په جمعات کې نو جمعات کې قوم ته د منظم مطابق بیان کول شي نه بلکې مستحب دي چې وی کې ورته اوس بعض علماء لکه ابراهیم نخعی وی مسجد بني فلان بنوي مسجد زید مسجد ابي بکر مسجد عمر بلا ممنوع دي ولي بان المساجد لله قران حکیم کې الله فرمایي وان المساجد لله بمساجد خدا الله دي دې انسانانو ته نسبت کوي نو امام بخاری په هغه رد کوي ما ته وره چې هغه نسبت الله ته شوی دی امن حيث ملک شوی دی دا چې وقف شو د الله شو چې نسبت الله ته وشو من حيث الملك او چې دا موږ نسبت کوو بندګانو ته دا من حيث الاختصاص کوو من حيث التعريف کوو اختصاص هم پرې دا من حيث التعريف کوو چې پته ولګي چې فلان کې جمعات مراد دی فلان کې نه دی مراد لکه تبانه تاسو کې تاسو سم دی چې ملکه فلان کې جمعات تراز الدومات مازیګر ملاقات وکړي دا من حيث الملك نه دی چې فلان کې مالک دی من حيث التعريف چې خلق په جنګلو کې او هغه جمعات تراشي ابراهيم النخعي بعد جواب ما وکړه اغا ان المساجد لله دی اغا من حيث الاختصاص ملکی دی او دا موږ چې کوم نسبت کوو دا من حيث التعريف او معرفت په مغراولو چې یو جمعه د بل جمعه ته ممتاز شي او ذکر روایت ډیر زیات دي ګوري څه بده او دې خلک حدثنا ابو بکر بن يوسف قال قال مالك عن نافع عن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسابقه وکړه غلول یو بل نه مخکې کول دي وما بين الاصول کې التي اضمرت ازمار څه ته یو خیل مزمره یا مزمره به شي مزمره به شي او یو خیل غیر مزمره خیل مزمره دي ته وایي چې اس کور کې وساتي بارې نو باته غیا ورکي خټه غیا په اوخري دا قصور شي خو غټ شي درول شي نو چې غټ شي درول شي نو بیا غلایي د یو طاقت پیدا شوی او غیا کې کار بیا خز غلی او غیا په کم کی خز غلی او غیا ورته کو کم کی نو د وجود مضبوطی طاقت منی نو هغه سره د زیاتی واز کی ویل کیږي یا هغه موجوده خود کلک شي مضبوط شي کوم انسان چې ډیر ورزش کوي کنه هغه وجود کلک او کچر یو داسې سړی په ورزش ورو غورځاو چې هغه سور ابن او کمزوري نه بل بیا خپل څنګه نیول خبر نه او چې غټ اكون په ورزش ورو غورځاو یو څومره درلې ورکا دا سمارټ کیږي سمجھدار کیږي نو اوس میراث نه مراد هغه اسونه سمارټ اسونه چې دا خاصار بشي وي او د سرغوالي مخبس کې غلي یا سم یو مجلس کې دا د قیمت وي دا حفیانا د دینه به شروع کولا او امد منتهى بسنیه الوداع هغه پورې به سره شبک ویله مزل دي دا وسابق او مطابقه به قربان د اصول کې لم تضمر یا لم تزمر د سنیه الوداع مسجد بنو زریع پورې دیکھیو بالمزل دی او کمزوری وان عبد الله بن عمر كان في من سابق بها ذوي نسبتهما وغير مناسبت سره الى مسجد بني زريع الى مسجد بني زريع نسبت بدل وشو توصل پسې دا یو رپورټ اختلاف د امام ابو خالد رحمت الله علیه احمد بن حنبل باندې راځي ما خدای دې نه مجتهد دي
په جمعات کې تقسیم کولی شي که نه شي کولی. احمد ابن حنبل وی نه وایي جمعات د مانځه ځای دی، د ذکر الله ځای دی، د عبادت ځای دی، تقسیم دنیاوي امر دی دا به جمعات کې نه کوي. او ائمه ثلاثه سوا د احمد ابن حنبل نه چې امام شافعي، ابو حنیفه او مالک دي، هغه په جمعات کې تقسیم کولی شي. تقسیم خو د دوه کسو میانځ کې نزاع ختمول دي او نزاع ختمول عبادت دی. تقسیم کې ارچا خپل حق رسول دي او ارچا خپل حق رسول عبادت دی، دا په جمعات کې کولی شي. خو مولانا صاحب زما خو ځان لا زه هم مجتهد یم معنی کنه نه، او چې ځلې په بوټانو مجتهد جوړیږي او په کوټونو ته مجتهد جوړیږي، په بوټو په کوټ او په کجورو په پیټه باندې. نو موږ خود څه تاسو سره بخاری ته نه جنو بیا موږ نه مجتهدین وای، تاسو مجتهدین یې خیر تمام د اجتهاد. زما خپل سوچ دا دی چې دا کوم سيزونو کې د ائمه مینس کې اختلاف په جمعات کې کاوه مکوا. نو زما دا خیال دی چې د جمعات دوی شي دي. یو هغه صدا چې کوم مختص صلات او یو هغه صدا چې وقفي خدا جمعات لپاره وقف تا خو د جمعات د ضرورت لپاره دا مختصر صلات نه راځي. استنجا خانه جوړ کړی، د بولوزه پکې جوړ کړی، د چاردام ځای پکې جوړ کړی، کټه پکې چولی نور ته پکې تړي سملی، یو چبوتره جوړ کړی، خلک پکې جمع شي خبره سره پکې کوي. ویږي نو دا د جمعات د ضرورت لپاره د تبا ضرورت راغو جمعات واسع کوي، نو دغه پکې راګیرول شي. او کته متیا دی او څه شي په طهارت راځي نو کې یو بس ته بس یو چې پات یو په پیوات خبره یا حق ورو کار ځانته وبس پاکه بشي. نو زما خپل دا خیال دی چې دا کم تقسیمات راغلي په حدیثو کې یا کم دی کې نوم د مرئی بوسره شي یا نوم د رجال او نامي اختلافي مسله ده، نو یا قسمت شو. دا زما په خیال ده، زما خپل دی چې دا د جمعات هغه حصہ ده چې کوم غیر مختصر صلات ده. ویږي په خبره هغه هم متیازم کوي، جمعات کې هم متیازم کوي، جمعات ته وو یو پیار سره راځي، جمعات کې ولا لري چې ټول پرون دي. او هغه حصہ چې غیر مختصر صلات ته وقفي دا کې هم متیازم خلک کوي، استنجا پکې کوي، چاره ده پکې کوي، لارې پکې څوکي ویږي په خبره، موټر سایکل پکې ودري، سایکل پکې ودري، سپلای پکې دي، نه سوارو باندې پکې دي بولتا. نو حاصل د مسلې څه شو چې زما خپل دا خیال دی چې د دې لپاره جواز شته ای موصلاتو په چې کوم ارضم مختصر صلات ته کې جواز شته. اختلاف په دقه ځای کې دی، خدا چې کوم مختصر صلات احمد وی نه بکې ای مسلاتو کول شي. خدا ما خیال دا چې احادیث معلومیږي اندازه د ماده ده چې هغه حصہ کې کوي چې اختلاف نه خبره ختم شي، جنجال نه خبره ختم شي، اختلاف نه خبره ختم شي. سوي ये सऊदी अनवर शाह से नबी की है इनाम अलबारी अच्छा मौसू है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ما सर इनाम अलबारी निश्ता करा मुंसर इनाम अलबारी निश्ता नो ما ته پته نه لګي خدا خشوا دا خبره زما لا یو دلیل خدای پیدا بس مساله به ختم شي کیدی شي بس صحیح خبره بلې وجدار ده. اولی دغه جمعاتونو کې رفعت الاصوات فی المساجد دا څه قسمه روایت راغلي ده، باندې په تفصیل کې خبره راځي. نمبر 1 شو. نمبر 2 پکې دا راځي چې جمعات کې د بیو درسه نه ځان ساتل پکاري چې کړي شي خامخا کې بیو درسه راځي. او نمبر 3 دا دی پکې چې جمعات کې بلکې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې ذکر بالجهر پکې مکروه دی. امام صاحب وایي ور چې تقسیم کې نو خامخا پکې دا څه قسمه خبره راځي. دا هغه د لپاره بهتر صورت هم ده علي لو پر پسې اشاره قسمت طرف په بهانه بيدو تعلیق د قنوي د منچک د کجورو په جمعات کې کجورو منچک په ځای کې څه لپاره ویل دی چې کوم وخت په اوږي شي نو دا به اصحاب الصفه تبعوي نه تاو چې اوږي بشو نو چې کبه تاسو ورکو نو کجوري خو دې مسل سره لګي پخېږي نو هغه دا املوک دی وسه دا د بوټي نه شکولې د کوچ پیټای کې کې خو د لورو پخې یا امرود شو یا کېلا شو دا څنګه دا بوټي نه شو کېدل لورو پخېږي تاسو به ورته نه پخې به دې درې دې بخواله وګوره تام د دې لري شو او په دې دا او دا غونچه کې به څه دې کې ځان دا ولي د اصحاب الصفه او اصحاب الصفه له جمعه نه بار دی د جمعه کوم مختصر صلات حسره اینه بار وا بار ته بوتراوا په دا مسله دې ځکه دا دلیل پیدا شو
قال ابو عبد الله القنوع عز قنچت دا کجورو ته وي اسنان قنوان جماعتهم قنوان دا کله مثنى او مجموع په وصل غرازي ها وزن دادي لکه سنون او سنوان مثنى ته مجموع ته وي قال ابراهيم بن طمان عن عبد الذي بن زعان قال اوتينا بسم بال من البحرين وقال انظروا في المسجد وقال احمد بن باندې دا باغر شو بس لیکن زموږ چې جمعه ته کومه نه سموران یعنی مختصر وكان اكثر مال دا ډیر مالو کې راتل شو بدینه به انت فخرج رسولهم الى الصلاه والقول الانتفاع وتونق ولذا ما خبرته وګوره چې مانځ لرا غیر انتفاع وتونق نو کدا په هغه حصہ کې وضو چې کوم د مانځ دې نو مونږ څنګه کوي اوس په پیښه پکنه دا بل ځای کې او اړو توجه ورنکه خانه کې ډیر مال ته خلکو هم توجه پیدا کیږي فلما قضى الصلاه جاء راغب فجلس اليه وتركنا فما كان يرى احدا الا عصاه إذ جاءه العباس وقال يا رسول الله عبد المال لك إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا ما كنت قال بدأ في جرشد ذات بدي أمور كريد ذا عقيل ممور كريد فأغاق فمانا وطاوي وريكا فقالوا ثم خذوالا فحصى في ثوبي فلا في وجه بثوبك ثم ذهبوا كسي وقيل له شكتولي ذاتا وقيل فدان باركول فطاقته ابن لغا فقال يا رسول الله أؤمر حكمك بعد ذي صحابه يرفعه جماعة الوجسي قال لا ذات نفهم جسون وريش يا نفر وجه قال فرفعوا انت علي تیرا باندې لوچت تروار مې نه سو تیرا چتا بلا زمنکم دو خیر زور وته کې یستمرا توړي شي امر واچوا ونصر من وسيت بلا بلرك ثم ذهب شروع قل لوچته فقال يا رسول الله مر بعض يرفعوا اليه قال لا قال فرفعوا انت علي قال لا فنصر منه ثم احتمله بيوچت نصر بلا بلرول نو کې خو په کاهل پرېولي ثم انطلق لا فما زال همیشه نبی رسول الله یتبع تابع کو د پس بازار فل حتى فمن پټ شو پلا رکی او دا ولی وتکتل عجبا من حرصه فما قام قانس النبي رسول الله ودا سه حال کې سما اسم اشاره چې الته یو ځای راو ارث تقسیم پر په دې رسمه مشوا چې ما کې تقسیم شو او تعلیق د قیمه په قیاس کوي اگر چې روایت پکې څوک بچت امام بخاری برابر نه دی په قیاس کوي څنګه په قیاس کوي لکه څنګه چې یو شی تقسیمونه دا خو چک چې وروړي دا دې وروړي چې تقسیم به تر څنګه خپل کوي کنه چې فقيه کې سره ځان له جدا کوي دي او بل څه معلومه شو ثقافت نبی رسول الله بل څه معلومه شو د عدم توجه مال تا کوئی کی په خبره او بل څه بل مسله معلومه چې د بیت المال مال کې بادشاہ له اختیار ظلم نه کوي خو څه دی اختیار دی خپل ورکول کې پر دور ورکول شي خدا څنګه چې ټول ارث خپل حالت کې حقدار پری تاسو کوی او هغه علت وی عباس کته خپل تر له علاج مال ډیر ورکو نو ډیر ورنه چې څونه وړي چې دونه یو او علت سو ثبته علت او تصفاق رکو چې ما فی دې عقیل ورکړی دا او بل دا خبره ده چې زبر خلاص شو خبره او بل څه معلومه شو زور پسې شه ها قال امام بخاری په اتفاق دي اصل کې دا ځکه وایي چې دا روایت معلومه چې دنیا خبره جمعه کې اكل الحسنه حدیث کې راځي چې دنیا خبره په جمعه کې اكل الحسنه او بل حدیث کې راځي چې د قیامت نه هوږي او نه خدا چې رفعت الاصوات في المساجد ځکه امام بخاری دا وایي یو سړي په جمعه کې تاسو ودرېږي چې اورا زموږ د ریواز د راځي پر دا یو مستحبه خبره د دعوت ورکول دا خیر د مستثنا شو یا په جمعات هغه بار نه تا आवाज وکي او ته په جمعات کې وچاو درځم با یا دعوت جمعات کې ورکه من فی المسجد لا یا بارای سړي درا یا جواب ورکه یو سړي له هغه आवाज درکې په جمعات کې درکې یا د بار نه درکې نو دا جایز دی ولې دا دعوت ورکول مسنون دي قبل اول مسنون دي او عند البعض دعوت قبل اول واجب دي دې کې ثواب دي دا اغه مستثنا دي چې ما مخکې نصوص تر کوم وي شابه دي او دې قال حدثنا ابو بكر بن يوسف قال قال عائشة عن شعب بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وراءنا فقلت فقال لي أحدثك أبو بكر فقمت فاسدما انس وی دا اصل کې ابو طلحه او ام سلیم ته وی چې رسول الله مبارک کې مې ډېر ځاته لوګولې ده سره شته کنه نو انس وی او دا لګاونه جوړه ده نو څه نشته نو انس ته ورکړه ودا یو نبی عليه السلام او دا ډوړې ولا ورکړه او د پټه کې وتاله ده د پټه ولا د تکي چې وتاله ده نو د پټه هغه چې کوم کې ډوړې تاله ترخ کې ومنډه او باقي ولا سر نه کاوه دا څور شوی نبی نام ته دعوت ورکړه او دا ډوړې وته خو خای چې دومره شی دی ګوري اته ډېر خلک رانه وړي چې نبی عليه السلام مالک هم په پېښو کې ابو طلحه ته چلے وکړه
او دې امراغه د خزر پټن سره ته وکړه فقال لي ارسلك ابو طلحه قلت نعم قال لي طعام ډوډۍ لپاره قلت نعم فقال لمن حوله قوموا فاسه وانطلقت بين يدي دا څه ورته ټول ورپاسول ام سلیم وی ابو طلحه هغه د پیغمبر مبارک ورو دنیا را پسې راوستله پیراولا ام سلیم هغه ډوډۍ انس ترخ نه ډوډۍ راوستله هغه چورا کړه او دا څنګه څه شی دی لګ یو د سرمنې لوخې دی غوړي دی پکې لګوندې هغه پیرانه چون کړه او په خپل چوري جوړ کړه دا ډوډۍ ماته ډوډۍ او صحابه ته وی خوره چې څومره ټول په مال شو نو ګوره د دې مناسبت سره دا د نبی رسول السلام تجدید دعوت ورکی حضرت انس رسول الله مبارک کوم نه ناشتي په جمعه کې او چې بیا صحابه ول رسول الله مبارک دعوت ورکړي علی السلام په جمعه کې او صحابه په جمعه کې دا هم مسنون هغه د خبرې چې کوم په جمعه کې ممنوع دي هغه نه دا مستثنا شو دا په استثناء ده او د پیغمبر مبارک پر استخان دي معلومه شو پته سوال کوا چې نبی رسول الله مبارک د خپل طرف نه په پردي کور دادو مېلمانه ولې ورواځي مالک ته ډوډۍ خو د کور خاوند دی هغه چې چاله دعوت ورکړي هغه امر راځي یا څه نشي بعض علما وایي چې النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم خبره خلاصه ده دا خصوصیت شو لیکن په حقیقت کې رسول الله مبارک تعالی په ځل کې واچوله چې دا دې کوم ډوډۍ موږ لکړې ده دا خو اصل کړی دا خو ما ځکې او دا باقي به الله د برکت او د معجزې له وجه زیات دی هغه د برکت او د معجزې ډوډۍ خو د پیغمبر الله په اختیار کې ده هغه دعوت ورکول شي او بعض علما دلته کې اذن دلالت کوي چې نبی رسول الله ځان سره بومزي دا اذن کوم یو دی دلالت کوي ولستاخلنو او کله چې په چا باندې شکر کې ته پوښتنه ته کوي دا یو څه دعوت ورکوي تاسو راځي وته یو اجنبي سره روان شو څه دی ورته دلته قوم ته سوي استاسه کوم په دعوت راکو دا سړی پکې نو کته وته اذن کې داخل بشو الا زیبا ما هو نه بس عزیز له دلم اذن ورکوما چې کوم ځای کې پته کې ابو طلحه غوندې سره دی یا جابر غوندې دی نو بیا دلالت اذن دې اعتمادي کنه یا تاسو راځت نشتا او چې کوم ځای کې وته پته کې نه کې دي چې سړی خپه نه کړی دی اذن وغواړي په باندې خاطر دی او بل دا چې دا خو د معجزې لوړې و ما خو ته د اختیار د پیغمبر دی او د الله دی شابته غرض ما بخاری سره قضا دا یو عبادت په جمعه کې کول شي لعان اذا خذ خاون په خذ باندې الزام لګي د زنا را به ان شاء الله ملعنه کوي دا جمعه کې کول شي بین الرجال والنساء معلومي چې خذ جمعه ته ول مانځل نه داخلي طور پسې شه مولانا ترى خپل خدي سړی متایق تر دې بوجنه هو دي رجل زادي دا فتلاعنا دوار لعان في المسجد وتناستما هذه ګوره لعان نفس رسول الله مبارک په سلام کړی دا ان شاء الله په لعان کې راشي چې نفس لعان سره خد جدا کیږي او که قاضي به فیصله کوي یا سړی به طلاق ورکوي زمون پولیس په نفس لعان سره خد نه جدا کیږي لعان نفس به قاضي فیصله کوي او یا به خد سړی طلاق ورکوي دلته پیغمبر علیه السلام فیصله کړی ففرق بینهما فرق في روايه ففرق بينهما قضاء شوا او دا بل لعان دی شابه غلط شي دی چې کور طلاق شي پر دې کور تا او تموس کې نو تاسو خلک کم ځای بکې په داغه نو تاسو کې چې کم ځای کې وکما حدیث کې بدل اوسره چې تیر شوی دی را به خمسون روان دي چې ما تدار اخلي شوی دی ولم اوتا احد قبلي نبي قبلي روان دي نو چې ارکلا پینځه او یو باغ کې دا چې جوړلت دی الارض مسجدا وطهورا د شین راځم شي نو جواب ده د ویما چې ټول از مکه پاکه ده نو استاد د مسجد طهورا او مسجدا ارض طهورا او مسجدا باندې اکتفا کې او د خپل خوخه په دې کې مونږ کې او کنه ټول ورانه په تاسو کې چې کوم ځای کې ده امام بخاری ترجمه الباب بل شان دا حدیث بل شان دی خو لري کلام درته کوم چې داخل شي بیت ان رسول الله حيث شاء منذ کې حيث شاء چې کوم ځای کې خوخي هغه ځای کې دی منذ کې ولې پس هغه د اجازه درک او هر ځای مسجد دی او حيث امره چې توجد التوقوا ولا تجسس کوم ځای کې تجسس به کوی د پاک ته کو پېږي اصل پاشاو کې طهارت دی
تاسو تجسس نه کوه چې کوم ځای کې مونږ کوم اصل پاشاو کې طهارت دی زه حدیث وایم نو خبره به تاسو واضحه کړئ عتبان ابن مالک هغه صحابي دی چې د مسجد جمعې امام دی د پسدر واخر کمزوري شوی دی راغی نبی رسول الله لا د الله رسول د قوم امام موزما او د قومات په منځ کې خور دی چې کله باران شي نو پکې وبر شي زما نظر کمزوري به جمعه ته نشي نو ته یو وخت راشه او ما ته کفور کې یو ځای کې منځو کا چې کوم وخت باران او د جمعه ته نشم ته چلته مونږ کوما نو نبی رسول الله ورغی اثبات النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه راغي اثبات في منزل فقال اين تحب ان اصلي لك من بيتك كم ذلك وقت جرى بك منذكم قال فاشرت له عليه السلام بقال يوم مكان تا فكبر النبي صفنا خلفه ممسكون جوكل رسول عليه السلام فركع ركعتين وذلك مناسبت د چا سره راغي ایسو عمره سره ویږي او تجسس یو نه چې د دې پاک څخه پلی دې پته لګي چې نجس نه راو اصل پاشاو کې طهارت دي ظاهر نجاست کوي او قبل فرض زموږ دلیل هم دې کنه نجاست کوي من طهارت څه شي یو بس لیکن اذا دخل بيتا يصلي حيث شاء غير مناسبه راغله يصلي حيث شاء فكذا فقد تقول اين تحب ان اصلي لك من بيتك كم ذا فضيله لك بمنذ طبعا ودغه جمله امام بخاري ولي راولا اذا دخل بيتا يصلي حيث شاء كم ذا کې وی نو ګورا بعض علما وی چې د لومبي بیت مخبل بیت مراد دی او د حيث امرنا د بل چا کور مراد دی ولا شي په خبر د لومبي یو بیت نکم بیت مراد دی بل او د دویم نکم مراد دی امرا نو چې انت تا امر کی خداغه کور دی دا خپل بیت ته امر او مامور ته خپل شوي کړه نو شي په خبره دا خپل کور دی الته کې د امر په طبيعت مسکه نو دا خپل کور دی نو ته مالک نه په خپل طبيعت باو کې کنه یو جواب پیدا شو او دویم جواب څه دی هغه امام بخاری اشاره کوي چې دا دوه جواب ډېر مضبوط دي چې دا پیغمبر مبارک ته تاسو کې د وجود لپاره نه دی څه مطلب چې هغه ته کم ځای خو نو دا مستحب دي چې تاسو کې که هغه ځای کې نه کې او په خپل طبيعت بل ځای هم کېدل جایز دی نه پېښه په خبره که هغه ځای کې نه کې او بل ځای کې هم کې څه دی جایز نو دا یصلی حيث شاء محمول شو په بیان د جواز باندې او حيث امر محمول شو په استحباب باندې چې بل ځای کې تا جایز لکه حضرت انس ذکر سره د نبی رسول الله او دوه رکعات مونږ ذکر او تاسو یې ذکر نه ذکر چې کوم ځای کې راو هغه ناغه حيث شاء معلومیږي دا انس روایت را روان دي دا حضرت انس حسین لنا قد صد من طول معلومه سوالا تاسو نه لري چې کوم ځای کې درته وکم او دلته تاسو ځکه چې دلته هغه وتویل دي چې صاحب ما د کور کې یو ځای کې مونږ وکا چې کله د جمعه په دما په منځ کې باران شي چې دلته بیا مونږ کوم هغه یو خاص ځای مخصوص واړي چې همیشه پکې مونږ نه کوم ځکه چې تاسو وکاو او د انس په کور کې چې مونږ کوم کړي دي نو هغه وته یو مخصوص ځای نه دي ته غوښته تبرکانه کړي دي ځکه چې تاسو سره کړي نه پېښه خبره یو بل تدبیر هم تر وته ادا که یو سړی یو مخصوص ځای د مانځه لپاره په کور کې مختص کول غواړي بیا حيث امر باندې عمل کوي او که یو مخصوص ځای د مانځه لپاره منتخب کول نه غواړي چې کوم ځای کې دی کنال تکي نو سو شو مولانا صاحب درې شو کم ځبته یو دا چې د دې بیتن خپل بیت مراد دی او د حيث امرنا را دی بیت التکه هغه امر دغه په خوا خو کدا خپل کوی ته امر او مامور په خپل خوا خو او دوی مسوي مولانا صاحب چې دا بیتن کې نو دا د بیان د جواز لپاره دی جایز کېږي کې دا نه سره روایت معلومیږي تاسو نه لیکلي او حيث امره استحباب دی هغه تاسو خري چې کوم دی کې او یا درې مسوي هغه دا درې خبره او ذهن ته ورې رااله ها درې خبره او ذهن ته رااله د شارحین نه دی کړي هغه دا چې دا حيث امره به محمول کوم پاغه چې جو درو بلی او مستقل زید نه غواړي چې د تماته تبرکات کو چې بیا په کې دا نشه کوبا سنن بكم نوافل بكم جمعه تنظم پکې وکم نو هغه باغی محمول او دا بل چې د حيث شئت محمول لباغي چې هغه د مطالبه نه کړي چې ذکر ته منځو کا خپل کې دا درې مبادی نه یې لکه خبره دې دار راځي شابه دې حدیث غیر خبره معلومه شي یو خدا چې یو نیک سړی عالم را وستي شي او یو ځکه په مونږ کولی چې تبرک
یعنی نبی علیہ السلام ته به ویلو کنه چې هغه به ته تاسو چې بارانی کور به موږ کوم څنګه وکړو نه دا دی راو تبرک بیا صالحین یو نیک طالبان یو ځای کې موږ کول دا یو بل مسله معلومه شو بل داغه نه تاسو کول چې کوم ځای کې وکما دا ته بل معلومه شو او بل نوافل کې جماعت کول او تاسو ته ما ویلو چې نوافل کې جماعت استقلال نه دی فقط مرتين جایز دی هم فقهاو تداعی بوله نه کې بانګونه باندې خلک بوله نه او تداعی ته څلور نه زیاتې نه اته اتفاقا زیات شنو پروا نشته درو څلور پورې خلک را بلل شي هغه نه زیات کنه پړي دوسر پسې مساجد فی البیوت دو معنی دي یو دا چې کور کې دنه الکه دې ته مسجد مصطلح نه وي ښا لغوي معنی او مساجد فی البیوت دا په محلو کې واړو جمعهونه بیا هغه مصطلح مسجد شو یا کور کې دنه یا په محله کې جمعه د محله جمعه د بازار هغه واړو غړ جمعه نه بیا مسجد مصطلح شو وصلی الله علیه وسلم فی مسجد داره جماعتا مسجد دار نه مراد یا خپل دار مراد دی لکه رسول الله مبارک عثمان کراوه او یا مسجد داره نه مراد د رکوټ قوم جمعه مراد دی دو څلورو کسو د خپل قوم یو رکوټ مسجد مراد دی شبا دوه حدیث حاضر راغله انکرت نظر نے کمزور ہے ناشنا کړم ولی بدری دی بدر تاغه څوک چې نظر مضبوطی اخیر عمر کې نظر کمزور شو وانا اصلي لقومي اذا كانت الامطار قال الوادي وادي الذي بيني وبينهم فطاقت لهم ان اتي مسجدهم جمعه دي قوم تدخلهم ودا قوم ته ځکه نسبت وکړي چې غي مطالبین دي چې موږ ته مسکوا واصلي بهم او من بتوقم طاقت لم استطيع اصلي بهم ووددت دا خبر تمناكم يا رسول الله انك تاتيه تبا تراتي بتصلي في بيتي فاتخذه مصلى كلا مصلى اثنين الشمس صباح في قرينه قال رابي وين محمود بن ربيعي فقال ثم سافعل ان شاء الله ورذين معلومي يو صغيره اخديشي دي عمل دفاره بهم چې معلومه شو چې بل لم پکا کې ودته اجابه کوي چې درنه خبرو تفاره ان شاء الله ويل دا معلومه شو او مولانا ته یو بل خبره معلومه شو هغه دا چې یو عذر وي جماعت عذر لکه باران دا سبب د ترک جماعت ته مطور سبب د ترک چا دی د جماعت چې امام د فارد د قوم د فارد په طریقه ولا کې دی لا تولوا في الرحال طابش ان شاء الله قال جل فغدا علي صباح كراغ زمان نبی السلام ابو بکر حين ارتفع النهار فاستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبا لږي څوکرو بلې او کوتره کې دوباره اجازه وغواړي چې څوکرو بلې هغه اجازه ورکولم پکار دي ولا مجلس حين دخل البيت دین اوله مسله معلومه شوه چې کوم مقصد دراغلي هغه مقدم کول پکار دي هغه ګور دا ولا مقصد یې پورا کړ ثم قال اين تحب ان اصلي من بيتك هغه ګور تاسو دا مخکې مسله دی راځه واشرت له الى ناحيه من البيت فقام الرسول فكبر ومن فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم وحبسنا منبد على خزيره ان معلومي صغرا غوي ولا ولا ورقه الواف اخرى بل خزيره وخاص قسم حلوى تبيلي كيږي فنعناها له مولد جوړه قال فصاب راجب شو بيت رجال من اهل الدار اهل الدار مراد قوم خلق ذو عدد الشبين ذكر رسول الله بارك الله معلومي كده كده بارنا من المراشد قوم خلق وتراغول شيء فاجتمعوا اقول ځان له انفرادي منظم کولی چې جماعت ولا فقور چې پورا برکت حاصل شي فقال قائل منهم اين مالك بن الدقيش دار بيد قوم يوقفوا اپا کې نو ټول قوم خلقو یا مالک بن الدقيش نو بعد دا منافق دی اپا شو کړه چې دا ټول غال د قوم خلق ټول له مدعوت ورکړل دي په ګرانه دي لا يحب الله ورسوله من راغله وقال لهم لا تقل ذلك لا واحد الا ترى ودن ولدتا قد قال لا اله الا الله يريد بذلك وجه الله ورپتاو لګی دا کنه چې منافق د ځل نه دي د ځل نه ده عليه السلام څه پتاو لګی دا مکاشفه سره وحي سره مکاشفه یا کیدی شهادت نو پته ده قال اغه ورته الله ورسوله وممكن ولا منافق وي په دې وجه خدای ته موجود راځي او دوی دا چې ان نرى وجه الاولى للتوجه في طريق المنافقين سره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قد حرم على النار من قال لا اله الا الله يستغي بذلك وان الله كل تاكيد ولا ورقه
کله چې مسلمان دی اوس مولانا صاحب دلته ځان سره چې بیا منافقین سره ولیکینی وجوهات دي او منافق سره کې نه ستې شي دې لپاره چې دعوت ورکړه تعریف تقلب پیدا تاوی حالات رسول الله مبارک تاسو وښه خبره یا مثلا ضرر نه یریږي وته کې دنیوي امور د وجه نه کېږي قال نشاط مسألة حسين بن محمد الأنصاري لا يخص بنو صالح قوم يخص ابن شهاب الزهري او وهو من صلاتهم داخل سرداران عند حديث محمود بن ربيعه فصدقوا بذلك وبدأ الفاظ تصديقه نقول رسول الله وقت ابن شهاب نقل فيه محمود بن ربيعه هذا اثبات او دلتكي دا روایت بیا رچان حسين بن محمد نو هو هغه اثبات وشته حدیث لري زیاتې مسلې معلومه شوې یو خدا چې رسول الله مبارک راشي راستل ولا فقاري مېل مالا او دویم دا چې پیغمبر صاحب د کاشف چې څوک لا اله الا الله وي مراد دا یو قرینه نه راخه ټول عقاید دې ځلنا حرم النار کې تفصیل ما ویلې دي نار موقت ابي حرام شو دوبر تفصیل مناسبت مساجد في البيوت وصلى البراء في مسجد داره جماعتان دا معلوم شي په کور کې دنه مسجد مصطلح ونی خو لغوي مسجد جوړول شي دا ښکارا مسله معلومه شو او د محلي د مسجد ما في خبر او وقته تيمم في دخول المسجد وغيره مسجد صحيح وغيره امام بخاري في قياس طريقه امام بخاري څه کوي قياس خيل طرف ورغنه وكان ابن عمر يبدا برجله اليمنى فاذا خرج بدا برجله يسرى مثلا لتيرا دا شابه قال النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم من استطاع بشأن كله في ظهوره او ايه كتبه جبريل في التصريح حديث موجود ده اخيرانا ولا جمعه تبدل شو بسم الله سببي ضرورت به موي اللهم افتح لي باب هغه بشرط امام بخاري نو برابر ځکه هغه روایت ورونو بل نه استدلال دی او شابه دې درته ما په پاره شوی یو ځکه د جاهلیت د مشرکانو قبرونه دي او پته نه لګی چې د چا دي نو هغه ځای په جمعه سره سره کوم نو امام بخاري غرض دا چې هغه لري کاوه غاړي کې مرګي بل ځای خو هغه جمعه جوړول شي تا په بعض سلف ورته کوي په بعض سلف خو ایمار به اټول په دې قایل پای سلام باندې راځي هغه دا خدای عذاب دی د مشرک په خبر عذاب وريږي نو ته کوم نه کوي نو امام بخاري وی په عذاب په دا غاډو کې د وجینه وريږي چې غاډو کې بس پایو ورته عذاب جاله نه ختم کړه هغه د پاتہ کول هیڅ مشکل نشته اليوم بشو آیا او تستدشي قبول المشركين من الجاهليه ويتخذ مكانها مساجدا ظاهر ولي راوي وحافظ ابن حجر ذکری دي او علامه عینهم ویدل تحل معنا د قصد کله هل په معنا د قدر دي قران حکیم کرا دي هل څنګه خدایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا معنا د قدر دلته کې قد یو بشو لیکن مولانا چې خیر حلب جوړيږي هغه هغه د کې کوم د کې وهم دقه دی دا خو د مشرک قبر دی جو باسي بل اورې نو دا ودی وباسي بل د جمعه جوړ کړه بل دې نشته دا هغه چې بل دې او یادا چې د مشرک قبر وباسي دا موضوع د لعنت تبارک تعالی دی الله بعثنا وري نو ته هغه به موږ څنګه کې ته پوهیږي نو چې امام بخاری ځکه حال راوړو چې ظاهر کې دا ذهن یو اشکال یو خدشه پکې راځي لفظ حال راوړو نو وباسا دې وست خبر خلاص شو ومرانا څه ګوري اسنه د حالات د وګوره د دې نه فتنه جوړېدله بیا نه کېده او د مسلمان قبر په قیاس نه کېږي ان فتنه جوړېږي ګوره مشرکین جاهلیت لپاره ويتخذوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا ثم قبرون سره قاتم المتوى او ما يقرب من الصلاه في القبور ده مثلا الرسول روانه وراء عمر بن الخطاب انس بن مالك يصلي عند قبر ترى مصطفى قال القبر اتق القبر اتق قبرك ولم يأمر بالاعاده بهر کې صلات د قبر خوا کې او په مقبرو کې دا روان دي غوښتو سوې یو اشکال دا دی چې دا صلات په قبور کې او عند قبر خلوص ترجمه الباب روان نه روان
نو امام بخاری چې الته ترجمه الباب ذکر کړی ته څه ضرورت دی تکرار نشو الله اکبر رسول روان دي کنه روان ولا فان روان دقري باب کراهیت الصلاه في المقابر ودي منطق باب کراهیت الصلاه في المقابر تغلط كده رسول روان دي حضرت څه ضرورت دی چې عند قبرن بالا باب دلته کې راوړي ما يقرأ من الصلاة في القبور کې راوړي او ترجمه الباب په دې بل څه په اثر کې راوړي وعن هذا الله تکرار او دې تکرار نه کوي په ترجمه تراجمو کې نو بعض علما وایي دا اضطرادي دي ضمني دي او رستو اثر کوي کوي امام بخاری کله کله اضطرادي او شی وروړي توردان وروړي طبعا واحده دې طبعا ذکر کا اضطرادا نه ذکر کا او رستو اثرات ذکر کوي بعض علما دا کوي لیکن مولانا سے زب جواب دیتا ہوں هغه دا مثبت نه دی دا د ترجمه الباب جزء نه دی مثبت د ترجمه الباب جزء خو دی خو د جواز د ترجمه الباب دوه قسمه جزء یو دعوی مثبتی او یو دلیلی مثبتی ورسته من حيث الدعوه او مثبت راځي او دلته دا ذکر کوي من حيث الدلیل والمثبت نه پېښه خبره ورسته ذکر کیږي هغه په کوم حیثیت ته دعوی سره مثبت دی وته او دا چې دلته ذکر شو دعوه نه دا مثبت نه دی بلکې څه دی لکه دلیل او مثبت دی څنګه دلیل دا شو چې کله او نه باسي نو خبر ته مخرجي ځکه او باسا دلیل نه بشو کله دا مخبرین دا خبر او نه باسي لري زینا نو کوم قاضي مخرجي شابه خبر تر یا خبر تر شاء خي طرف راځي یا خبر تر ګس راځي متعذيب د خبر پکې راځي او مشابهت د عباده او د خبر تر راځي رسو تفصیل پکې د تقوم دغه مختصر نو ځکه دا دلیل شو دا مزیدار خبره ده دا دلیل دی لعن ګور یو دلیل سره لقول اصل کې د بلاعين توی لیکلي دي کنه نو دینه اشکال پیدا شو عین توی لیکل نو پکار دا تفکر په حال باندې باندې وکوا دا څه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا اذا پیغمبر قبر سره ممنوع دي نو د غیر د جاهلیت د کافرانو طرف طریقه ولا ممنوع شو او بل لما يكره من الصلاه في القبور ده دلیل شو ورأى عمر بن الخطاب ده بل دلیل يصلي عند قبر في احذر القبر مخدي وترانشي ولم يأمر بالإعادة ذيك بخلافهم بكذا بني يوسري بمخبرك منطوق ومخي خبر ومنذ سيد هذا كراهيتنا إعادة في نشتا هذا ما دليل شو منذ سيد إعادة في نشتا أو كراهية نشتا مثلا إذا رواه هذا تمخي لا نو کی او د عیسایانو عبادت خانه کنيسه وتوی اريد لك حبشه کې پای کې تصاویر هغه به د خپل پیغمبرانو د دې بچو د نکام ته څنګه لګولو دا خبره ذکر کړه نبی رسول الله وقال ان الاولئك اذا كان فيهم رجل صالح فمات بنوا على قبره مسجدا دا غي په قبر به جمعه جوړ په قبر څه عند قبره دا نه قبر به روان کولا عند قبره یا به قبر مخه تاو یا به قبر يمين تاو یا شمال تا وصوروا فيه تلك الصور وفجمات وداغي تلك وتلك اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه وحديث زمان مشهور شبته في قبر سرا واکه مسکول ممنودي او تصویرونه لګول ممنودي تک شراره وته دوه ګل پوریا دواته وي نو مولانا صاحب ابتدا قرنګ د جاهلیت قبرونه مکروه دي کور دې دلیل شو کنه شو نا قبرونه وباسا نه بشیو کا میدان صفا کا شابه بنو عمرو بن عوف دا فقوبات التكي يقال بنو عمرو بن عوف التكي نازل شو قوبات وتوي كلثوم ابن هدم رضي الله عنه زي ورکو الته جمعه جوړ کو فاقام منهم في 24 ليله تدريج شو دې په دې کړي لیلاونه مراد لیلاو یو شاته او څوک سوار د شادي څوک تدريج شادي لږ مولانا سے ماته متوجي د دوه شنبه د ګل پر نبی له سلام مدینه منوره ته خبره رسیدلې
شمېره ها شمېره دا دوشنبې فرض او د جمعې فرض ته وتلی د دوشنبې داخل شوي دي د جمعې فرض وتلی اوس څو ورځې تېرې کړې دي اوس په خپله تا ته پته ولګي که څوارلس یې نه پوره کېږي ولې څوارلس ځکه نه پوره کېږي چې د یوې دوشنبې نه ونیسه بلې دوشنبې پورې اته شوې یوې دوشنبې نه ونیسه بلې دوشنبې پورې څو شو اته نو ورپسې بلې دوشنبې پورې څو شو 15 یوې دوشنبې نه بلې دوشنبې پورې څو شو اته بلې دوشنبې پورې 15 دی نو ګوره 15 شو نو په یکشنبې د اتوار په ورځ باندې 14 راځي پوهېږې په خبره نه جوړېږي اتوار په ورځ 14 راځي او که ورپسې جمعه اخلې لکه وتلی جمعې په ورځ دی نو که دا نږدې جمعه ورپسې اخلي څو جوړېږي خدای زما توبه تاسو دومره حساب نه کوئ یا لږ متوجه شئ ما ته کړه دوشنبې باندې لاړ نو کولومبیا جمعه دی ته خو جمعې پر ورځ دی واپس مدینې ته نو دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه 15 راځي ته خو یو قول هم نشته که بله جمعه اخلي ورپسې نو څو راځي یو دوشنبې نه بلې دوشنبې پورې څو شو اته شو نو دوشنبه نو سه شنبه 9 شو شابه نو چهار شنبه لس شو نو پنج شنبه 11 نو بله جمعه 12 په 12 هم څوک نشته او کوي چې بله جمعه خلمه نو دوشنبې نه دوشنبې پورې اته بلې پورې 15 نو سه شنبه 14 شابه چهار شنبه 19 پنج شنبه 18 شو جمعه څو شو 19 شو آپ نه جوړېږي نو دې سره بس کوو دې سره بس کوو 19 شو نه جوړېږي ورسره نه جوړېږي نه دا جوړېږي اوس ورګه صبر کوه دوشنبې باندې چې کله داخل شو یوې دوشنبې پورې ته بلې دوشنبې پورې څو 15 بلې دوشنبې پورې څو 22 بلې دوشنبې پورې څو شو 22 شو ورپسې بلې دوشنبې پورې څو شو یو کم دیر لږ صبر کوه نو چې بلې دوشنبې پورې یو کم دیر شو نو دغه دوشنبه دې وباسه نو چې دوشنبه نو اتوار څو شو 28 نو خالي څو شو 27 شو نو جمعه څو شو 26 نو بیا نه جوړېږي 26 شو نو یو شی پکې جوړېږي جمعه خو 26 شو که نه نو داسې به څه وکړم چې دا یوم الدخول یوم الخروج به مباسم دا ګل به مباسم او د جمعه به مباسم نو څو شو 24 اوس په پیښه کوم په نه شي یوم الدخول د کو باسم چې بني مرز کې رسول الله مبارک ورسېدل یوم الخروج د کو باسم چې سار وختي تر راوته سار خو نه دي 10 بجې ختم کې تقریبا دا وته نو یوم الخروج او یوم الدخول کدي او استنه بیا سړي رښتګي او څو څه جوړيږي یوم الدخول یوم الخروج او استنه سړي رښت جوړيږي څو څه جوړيږي دا مخکې دا ثم ارسل الى بني النجار كذا ما قيلوا رسول الله مبارک نیا د عبد المطلب د لیکم او سلمان دی قوم نوا وراشه د یرا وا د چا د يهودو نه یرا وا د مشرکین نه بعد مشرکین او د منافقین نه فجاء متقلدين سيبغالو کی دوره جوړوي فكأني گویا کې د اوسم نظر په منظر میں پسترګو کړي الى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته ابو بکر شاته وسره ناستو دغه بنو الناس کې چا پیراوا ولا راسل او ماشومان ولار دی ورتا او خځه ول په کوټو خطري دا خطر پر دغه زمانہ کې د مخ نوا او تنبلون ور سره لاس کړي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع دا درونه روان دي وجب الشكر علينا ما دعا لله داع دغه په خبره مخکدا حتى القى طبعا يغرض بنا دا ابو يد دغه کور مختا وكان يحب ان يصلي حيث ادركته الصلاه يكذب بمنذ الان كذا ويصلي في مرابد الغنم او وجه مې ویل د مرابد الغنم کې وانه او تفصيل فکر سره روان دي او کوم یو کبي بنان مسجد واستاد له بنو النجار دلتا جاب نجار تامنوني بحائطكم ما نفسي بايعوني بالثمن فبايعوني بالثمن فمقابله حائط تاسو کې هذا قالوا والله لا نكتب ثمنه الا الى الله عز وجل من الله انا سوي بين پیسې بدل کو
حضرت ابوبکر د خپل جیب نه 10 دینار ورکړل څو ورکړل 10 دینار څومره لوی ثواب یو قال انس فكان فيه ما اقول لكم يا قبور المشركانو پته نه لګي درې زالو وارثان نشتا زالدي او به قریب سمانا اورا مکه کندرات بشار ویجال او په دې کې نخلو فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين او د یتیمانانو ها ځکه پیسې ورکړي فنو بشد مناسبه تبع ثم بالخلط كم كندرات وغيره البصوية وبالنخل فقطع وصفوا النخل قبلة المسجد قبلة كي خود الجسوط رجولش وجعلوا عداتته كقارة وتكان كي خود يوحد بندي راشي قالوا جلس بنا داخليه وجعلوا ينقلون الصخرة تيجي بين أولي وهم يرتجزون رجبه رجأغد وجه وزني لي وقافية برابري أو نبي عليه السلام معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاصبر الأنصار والمهاجرة دا هغه چې خندق کې ویلي مناسبت سره دا نه بس د قبور د مشرکین یو او دا نه په دې جمعه جوړ کړ ته مناسبت تباش ولی وقف جمعه سره د دلیل ادا شو خاصی طرف تبا مقبل قبر سره د دلیل ادا شو خاصی طرف تبا قبر تعظیم شو کس طرف تبا دي تعظیم شو او دا مناسب نه دي نو دا د مناسبت تباش شو او نور څه معلومه شو د خپل دفاع او حفاظت کول او د خپل قوم نه زیات حفاظت وکړل او بل دا معلومه شو چې کوم ځای کې لاول لومبه یو ځای کې قیام کې مسجد د خلکو مخ کې جوړاوه دا ګور لاول ټول لومبه مسجد وکړو او راځي ویل دا ټول معلومه شو شابه دا هغه باب دی دغه چې لو په ځای کې مسکول بل اتفاق جایز دي کلام پکې نشته دی وای چې مراد ته هغه ځای چې کوم ځای کې دغه جوړو بول پراته دی وای الکه اخر مخکې ما مثلا ویل ده ابوال د ما یو کله رحمه وغیرہ کې ما وی چې ګله چې لکه کوم دې متیاده کې ټیټ شي ځات دې نه غړای نو مراد نه هغه دې کوم دې کې بریکینی ډوړې خوري ناشته کې لاسته کې هغه دې کې مو او پاک دې شبا ما وی چې مرابط د ربوز نو تیرې مرواز ربوز ستوي لیکي ملاس ته د ګړو جیلو تعالی کبروک د اوخ ملاس ته وای هغه مبارک د مرابط ثم سمعته يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل ان يبلى جمعه د جوړونو مخکې راځي کړي ها او چې جمعه به جمعه کې کوم اوس په جایز دي اختلاف پکې نشته ها واخو دې کې د احمد او د ائمه ثلاثه من کې اختلاف دی امام احمد ابن حنبل چې کوم د اوس تطلل لري د منځ سېکيږي نه وای د اوس تطلل ځکه کې منځ سېکيږي نه او روایت پکې شته الا تصلوا في مبارك الابل صلوا في مرابض الغنم تیر شوی دی جری جبلی ولا تصلوا فی مبارک الابل تیر شوی دی ما جواب کړو دا غیر ها سمې ویلو ما وی چې مکروه دی تنزیهی جائز دی ای مسله تا یو پادي احمد الفاضل او وجه هغه کې دوه وجې دي یو خدا چې اوخ اکثر متیاز کوي کنه نو شاته کوي نو هغه کې دي شکر کړي او دوی مې ویلو دیم دا چې اوخ شیطان د خدای والے سبب مسکه او کیدی چې د بوجرا مخامخ کنو خشوع خذو بده او چې مولای خیر پکې واځي اته نه په دغه ریوان کې متیاز راوته او دریم هم د یو وجوي ما د کله شری او باسي ما ته تاسو نه لیکته او په کنه او باسي تاسو کتل مالي دې ها بالکل دقه یو شی او باسي د خلیلا لکه دا چنګم خلک رو باسي کنه دقه دومره لکه د بال غوندي په کنه رو باسي چې هغه سره کبه چغه وای ماشاء الله دا خون بان بدیر دونو د څه اور زره وي تو اكو باندې راوځي نو درې وجه شوي احتمال د تلوث د دشتا او ابوال د ما یو کول لحمه د نمبر نجسي شافي مون سره مرګره او دوی مست خبره شو احتمال د دې چې باندې متیاز به کې بمبه شاته دا نو خشوع حضوري فوت کیږي او درې احتمال د دې چې چغې مغشور جوړ نه کی ذکر کراهیت تنزیهی پاکستان او جواز نه معلومه یصلی الى بغیره معلومه کی دا چې اوخه واکه د مسکړې دي نو چې مبارک سره واکه کړه مبارک دې بلکې پولی دي کنه قال ورئیس النبي يفعلوا وغدا شبا او کته چې د احمد مستدل اغل لا تصلوا في مبارك الابل جواب نه کراهیت تنزیهی معلومه کی دې نه بیان جواب بس یو راپورټ هم د خبره مخکې دی بس کو دی ورسې زبر
एक शख्स अपने घर में मुस्तकिल जुमात का इंतजाम करे, मस्जिद को इस घर वाला नहीं जाते हैं, गुनाह नहीं, बिल्कुल माना जाए। अदावत की दुश्मनी भी बेरा खबर है। मुसलमान कब्रिस्तान खराब की मस्जिद या मदरसा की जोड़े की खबर है ना, जुमात कब्र नरवानवल, मस्जिद मदरसा जोड़वल फिर मन दी और वक़्फ़ के द्वेम वक़्फ़ ममनू दी कि कम ज़्यादा मुक़र्रर पारा वक़्फ़ से पागे से जुमात न जोड़ोले बल तसरुफ़ की ममनू दी और न भी मदरसा जोड़ोले से अलबत्त कदे खाली भी और द वाक़िफ़ व इज़न पर जोड़े बे जोड़ोले या द वाक़िफ़ द वारिसान पर इज़न ना दे तो कहते हैं काम से मदरसों के जोड़ी करी दी पर कब्रों के तो तब मुसो जैसे कम तज़ेरा और न मोबाइल से जोड़ और बस ऐसा बाज़ मस्जिद मुक़बरे में जनाजे के लिए बनाए है, इसमें नमाज पकी जायज़ दे दाना से कहीं पकी ममनू दे खुदा पर हुक्म द मस्जिद की नहीं जाए नाज़िला का खाली फकोर की जमा की या मक़बूल बेटे की जमा की हुक्म द मस्जिद न दे और बल मुक़बरा की द मुस्तफ़ा हुक्म दे तबारा आवाज़ मां बेना तो वे तबारा मुसलमान खबर को द जुमात द पारा नशीलत द वली दलाल सलातुल द पारा को नशीलत को जुमात कदर कोई के नहीं कर सकता और पता है खल कोले ऊपर दावी रहता पोस्टो दबेतुल खला द पास चटवी और बागीबा दी मुस बिल्कुल जायज करूं के जो कि पुल बादी मुस के लादे दे बोल रहा है वाइद या इमाम या आलिम बतवी वाइद वाइद इमाम या आलिम तवी या अमीन तरी और पुलिसी कि क्या मसला मालूम है बयान है देखिए उन्होंने आम नसीहत से आगे थे नमाज के दौरान जब जेब में नशवार पड़ा हो खैर जमान दरकारों बेस दिन पूरी से देखे मस्जिद के फातिहा इस्तेल या खुराक सुन के लिए बाज़ खलक फातिहा को मस्जिदों की कभी ना खबर ना दुनिया खबरें पकी गई जो गपशप पकी लगाई और दास ममनू दी अगर देखे कि कम बात है ये मरीज अस्पताल की डिप्रेशन है अल्लाह जो शिफा हो मस्जिद नवे तामील की इस्तिजाज़ मस्जिद हिस्सा की जोड़ेंगी बिल्कुल गुनाह इस्तिजाज़ जुमा का इतनी नकार जोड़ेगी ताकि जरूरी इब्न हजर फक़्र मुसन्नफ़ फ़तहुल बारी की मसला जवाज़ इत्तिख़ाज़ मस्जिद इंद क़ब्र तबरुकन वलाकिन रद्द अलैहि अल्लामा इब्तिबास की तक़रीर किताब जवाज़ इत्तिख़ाज़ मस्जिद इंद क़ब्र सालिह के तबरुकन हाफिज़ इब्न हजर पर फ़तहुल बारी की लिखी थी शाफिई मत करते हैं तो दर्ज सराई में भी बात तमाम फरीज मकरूह करे रहमत और जमन फरीज बांधे मकरूह करे सबब बड़ा मसला है इंशाअल्लाह वरते सारा पारा सदाए कौल से करना और बिल्कुल दा साबित है बाद नवाफिल पर जमा साबित थी जगह तरावी शो इस्तिस्काश वा तो ये मसला दा साबित जुमात रवान के लाड़ा जोड़ा के अलग कोई का गुनाह दे जुमात उड़ान के और लाड़ा जोड़ा के अलग गुनाह ईजा पर जैसे हुक्म है ना ईजा के जुमात को